دا څومره غټه فتنه ده. نو چې سړی د سوره کهف تلاوت کوي وی دی به د دجال د فتنې نه محفوظ وي. علما وایي چې کله دا سړی تلاوت کوي د دجال د فتنې نه به دی محفوظ وي. نو چې د سوره کهف تلاوت کو او درود شریف زیات وایو چې کوم سړی دا غواړي چې زه د قیامت په ورځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره یو ځای ودرېدلی چې نږدې وی ورسره ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاة د چا چې درود شریف سیوا راوختو نبی علیہ السلام فرمایي دا سړی به په ټول مخلوق کې ما ته نږدې په ورځ د قیامت ما سره به یو ځای چې درود شریف سیوا راوخت درود سیوا راوخت ما سره به نږدې. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چانه چې درود شریف یې شو څوک چې درود نه وایي خطئ طریق الجنه د جنت لار یې کړې ده دنه د جنت لار خطا شوې ده چې کم سړی په ما درود نه وایي د جنت لار خطا کړې ده لار د جنت لار د دنه خطا ده چې دی په ما درود شریف نه وایي. یو صحابي وایي رالم رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو نو ډېر خوشحاله په مخ مې ولا اثرات د خوشحالۍ ولیدل. ما ته تپوس کو د الله حبیبه ډېر خوشحاله نن ډېر خوشحاله ما ته وی چې زه به ولې نه یم خوشحاله ولې به نه یم خوشحاله وی چې اوس جبریل امین راغی او ما ته یوه خبره وکړله ډېر خوشحاله اوس جبریل امین راغی ما ته ووی چې ای د الله حبیبه چې رب العالمین ووی چې رب العالمین را لېږلی چې زما محبوب ته ووایه چې څوک په تا باندې یو ځل درود ووایي زه به پې 10 رحمتونه را لېږم د یو درود په بدله نو خوشحاله به نه یم چې الله پاک ویلی دی چې څوک په تا یو ځل درود ووایي نو زه به پې 10 ځله رحمت را لېږم. څومره لویه خبره په دې سره د رحمتونو دروازې کولاویږي کور کې به د رحمتونه راوریږي او برکتونه به راوریږي چې څوک د درود شریف اهتمام او دا وایي او څوک چې درود شریف ډیر وایي نو الله تبارک وتعالی به د حرمین زیارت لم بوزي. دا دلته چې وایي چې وصلی الله علی النبی الامی نو دا درودونه چې وایي بسم الله والصلاة والسلام علی رسول الله نو دلته چې دا درودونه وایي نو یو ورځ به الله ورځ راولي په باب السلام به د الله وردنده کی او د روضې خواته به ودرېږي او داسې درود به م ووایي چې السلام علیک یا رسول الله الله به یو ورځ داسې م په تا راولي چې کوم سړی درود شریف داس ډیر وایي یو ورځ به الله دا ورځ راولي چې په دې مسجد نبوي کې به دی د باب السلام په دروازه وردنده کې او د امام الانبیاء د روضې مخې ته به ورشي ادب کا مقام آیا جہاں محمد مصطفیٰ کا مزار آیا د ادب مقام راغی چې د محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم مزار راغی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته فرمائی بخیل سړی پیژنې شوم پیژنې بخیل البخیل من ذکرت عنده فلم يصلي علی بخیل سړی هغه دی چې زما نوم واغستلی شي او دی په ما درود نه وایي دا بخیل دی بخیل چې زما نوم ذکر شي او دی په ما درود نه وایي. نو چې کلم د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم ذکر شي یو مجلس کې ناس یې په ډکه خوله وایه صلی الله علیه وسلم صلی الله علیه وسلم دا په ډکه خوله وایه درود شریف مه یېروه لار د جنت تر نه خطا ده که درود شریف ته یېرو عاشق د ځان نه جوړ کا بچو ته وایه بچو وایه وصلی الله علی النبی الامی دا څومره لنډ درود دی وصلی الله علی النبی الامی دا د ورځې 1000 پیرې دومره په اسانه کیږي
ډیر کم وخت پې لګي. بچو ته وایه بچو دا د ورځې زر پیرې کوئ، ته یې پخپله زر پیرې وایه، چا پسې ګرځم بیا دعاګانې کوه، الله به دې دعاګانې قبلي، ته به کور کې برکات ویني. ته زنانو ته وایه ته دا وایه او سالن پخوه ته چې کومه زنانه زر پیرې دا درود شریف وایي او هغې ته بیا وایه ته پخلی کوه ته چې ته د پخلي په خوند پوه شي، چې ته د رزق په خوند پوه شي، چې ته